اللہ رب العزت قرآن عظیم الشان کی ارشاد مبارک دے وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا د رحمان بندگان هغه دي چې دی پزمک عاجزی سره ګرځي واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما کله چې جاهل خلق دی مخاطب کی دی په هغه سلام واچي سلام چولو معنا دادا چې دی هغه سره جنگ جګړه نه کوي هغه سره انخلی نه بلکې د هغه نه اعراض کوي او اسلام علیکم او دغه رنګ الله رب العزت ارشاد مبارک دی انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا ای بندا ته په خپل تګ باندې او په خپل مزل باندې د ازمکه شلولې نشي او ستا قد غرونو ته رسیدې نشي نو بیا کبر د څه خبري بیا په زړه کې لویوالی د څه خبري بیا ولې انسان د عاجزۍ هغه ښکلی صفت نه خپلوي دغه رنګ نبی علیه الصلاة والسلام ارشاد مبارک دی لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من الكبر وی هغه سړی به جنت ته نه داخلیږي د چا په زړه کې چې د رای برابر هم کبر موجود وي اوس دا رای دانه څه ته وایي رای څه ته وایي لکه موږ په کمره کې ناست او بار نه د نور هغه شعاګانې را داخلیږي نو که تاسو هغې ته غور وکئ دې کې معمولي ذرات چې ایله په سترګه باندې ښکاري دي ته رای وایي نو که د چا په زړه کې دومره کبر هم موجود دی الله رب العزت فرمایي دا به زه جنت ته داخل نه کړم او که کم سړی تواضع اختیار کی عاجزی اختیار کی او الله ته ځان کمزور ظاهر کی او د الله عظمت امنی د الله کبر امنی الله رب العزت فرمای الکبر ردائی والعظمت ازاری کبر دا زما صادر دی او کم سړی چې ما نه زما صادر راکاږي هغه به زه پړ مخې جهنم ته ورګزار کړم او بل طرف ته که انسان د عاجزۍ صفت ته وګوري د انکسارۍ خاصیت ته وګوري د هغې الله رب العزت څومره خاصیت بیان کړی وی د رحمان بنده دا ځمکه اسمانونه دا کائنات او انسانان دا ټول الله پیدا کړي دي لکه نن په دنیا کې که یو وزیر اعظم چاته ووایي یو گورنر چاته ووایي یو اعلی عهدیدار چاته ووایي چې دا زما سړی دی مثلا ستاسو د علاقې ته یو سرکاري عهدیدار رالی د پولیسو یو مشر رالی د انتظامیې یو افسر رالی او هغه ووایي چې دا فلانکي خان زما سړی دی هغه به څومره ځان سره من غټ شي په معاشره کې به څومره لوی مقام وي خلک به ورته څومره د قدر په سترګه ګوري حالانکې دا د دنیا مرتبه ده دا د دنیا اعزاز دی الله رب العزت فرمای د دې ټولو کائنات جوړونکي او د دې خالق څه فرمای وعباد الرحمن د رحمان بندگان هغه دي کوم چې په ځمکه عاجزۍ سره ګرځي او د عاجزۍ مزل کوي او بیا فرمای من تواضع لله رفعه الله چا چې د الله د پاره تواضع اختیار کړه چا چې د الله د پاره عاجزي اختیار کړه الله به د قدر او قیمت سیوا کی الله به د منزلت سیوا کی دا څه نه ده که یو انسان دا تواضع او عاجزي اختیار کی خدا نه خواست دی به په معاشره کې ذلیل شي نه دا د الله اټل فیصله ده الله فرمای چا چې زما دپاره تواضع اختیار کړه زه به دا وځلوم په ټول جهان ولی دا محبوب الناس او په خلقو کې محبوب جوړېدل د خلقو په زړه کې یو مینه پیدا کېدل دا د الله په وس او اختیار کې ده چې کله ته الله ته محبوب شوې الله ستا عاجزي خوښه شوه الله ستا انکساري خوښه شوله الله به اعلان وکړي فرشتو کې ای فرشتو دا فلانې بنده زما محبوب دی لاړ شئ په دنیا کې اعلان وکړي چې دا خپل محبوب وګرځئ فرشتې راځي دنیا ته او په دنیا کې دا اعلان کوي فلانې سړی د الله محبوب دی زمونږ هم محبوب دی ای خلقه تاسو هم محبوب وګرځوئ هغه سړی چې بیا دا خلک یې ویني په ظاهر هغه څه نه مرتبه شته نه مال او دولت شته نه عهده شته خو خلکو پې زړه مینه ماتېږي خلکو سره زړه غواړي چې کینی زړه سره غواړي چې وخت سره تیر کړي او خبرې وکړي ولی دا د الله محبوب شوی دی او الله په دې مخلوقاتو خپل محبوب ګرځولی دی او چې کوم سړی کبر اختیار کی هغه
تکبر اختیار کی، د الله صادر راکاږي. الله فرمایي دا زما مبغوز دی. فرشتو اعلان وکړي چې مخلوقات خپل مبغوز وګرځي. فرشته اعلان وکړي اگر که هغه سره څومره لوی عہده ده، څومره لوی منصب دی، څومره ډیر دولت دی، خو د دې باوجود په مخامخ چې کوم دی هغه ظاهري جیجان شته دی، ظاهري یره شته، دې ته موږ تعظیم نه وایو. ظاهره د چا د شر نه بچ کېدو دپاره یو سړی دی د بل انسان د شر نه یریږي او هغې دپاره د هغه ته جی جان کوي، هغه ته ټیټ پاس کېږي. هسې نه چې ما ته چېرته شر را ورسوي، ما ته څه ضرر را ورسوي. او چې کله سترګو پناه شي ورپسې دا من کنځلې کوي، ورپسې خبرې کوي. په معاشره کې د هغه عزت نشته، په حجره کې د هغه حیثیت نشته، په جومات کې په ښو ټکو نه یادېږي. ولې دا د الله مبغوز ګرځېدلی دی. الله په ټولو مخلوقاتو کې خپل مبغوز ګرځولی. نو که یو انسان غواړي چې ما ته په دنیا کې د آخرت ګټه، د آخرت ثواب، د آخرت منافع هغه خپل طرف ته، که په دنیا کې یو انسان غواړي چې الله رب العزت ماله یو مقام او مرتبه راکړي، دا د عاجزي اختیار کړي، دا د تواضع اختیار کړي، دا د په ځان کې د انکساري صفت اختیار کړي، ګوري چې الله دا څومره ځلي. او دغه طریقه د پیغمبر علیه السلام هم ده. دا تعلیمات ماته الله هم را کړي دي، دا طریقه ماته رسول الله صلی الله علیه وسلم هم ښودلې ده، دا طریقه ما د سلف او د صحابه کرامو په ژوندونو کې هم لیدلې ده. هغوی هم دا صفت خپل کړی دی. الله داسې وځلول چې دنیا ورته ګوته په خوله ده او حیرانه ده تماشه کوي چې دغه خلک چې د دنیا د ظاهر په حالت باندې دا د بې سرو ساماني حالت دی، دې سره ظاهري اسباب نشته دی، نو ورسره هغه عمره اسلحه شته، نو ورسره هغه عمره منظم فوج شته، نو ورسره هغسې تربیت یافته افراد شته چې کله د الله محبوب شو، الله د دې دهشت، د دې رعب، د دې عظمت دا په ټول عالم کې خور کو. نو په دې بې سر و ساماني حالت کې چې خلک دې صحابه کرامو رضوان الله تعالی علیهم اجمعین ته ګوري، د دې ژوند ته ګوري، نو هغه دهشت او وقار په دې باندې تاری کېږي. او هغوی قبلې دا خبره قبلې چې باوجود د دې نه چې دا مانه په ظاهري اسبابو کې، په ظاهري افرادي قوتو کې، مادي وسایلو کې مانه کم دی، خو چې د کم حیثیت او مرتبه د هغه زمونږ نه ده. دا د پیغمبر علیه السلام طریقه ده. د فتح مکې په موقع باندې سن 8 هجری چې کله مکه مکرمه فتح کیږي، حالانکه دغه کور د پیغمبر علیه السلام د پیدایش ځای، د پیغمبر علیه السلام د وړوکوالي د بچپن د تیرولو ځای، د پیغمبر علیه السلام د ابتدای شباب ځای دی. دغه ځای الله محبوب ته ډیر زیات محبوب دی او دغه ځای نه دا کفار وباسي، په هجرت باندې مجبوره کیږي، قسمه قسمه تکلیفونه وررسي، هر قسمه ایذا وررسي. اخر کې دې ته مجبور شو چې هغه خپل وطن ورته پرېښودو، مدینه منورې ته هجرت وکړو. خو چې کله بیا بطور فاتح، بطور یو حاکم، بطور غالب مکې مکرمې ته را داخليږي، 8 هجری د فتح مکې په موقع باندې یو صحابي وایي ما رسول الله صلی الله علیه وسلم نظاره کوله. پیغمبر علیه السلام چې کله مکې مکرمې ته داخليږي، سر مبارک دومره ټیټ دی چې سورلی سره لګي، حالانکه دا هغه کفار دي. په دې باندې د شان او شوکت اظهار پیغمبر علیه السلام لپاره معیوب نه دی، خو نه د پیغمبر علیه السلام عاجزي ده. پیغمبر علیه السلام صفت انکساری ده چې باوجود د دې نه چې یو فاتح دی، په هغه خلکو باندې راځي چې د الله دشمنان دي، د الله د رسول دشمنان دي، د الله د دین دشمنان دي، خو چې کله راځي او د غلبې په حالت کې راځي، سر مبارک دومره ټیټ کړی دی چې سورلی سره لګي. ولی که زه سر نیخ کما، زه سینه را وباسمه، هسې نه چې مانه د کبر اظهار وشي. نو د پیغمبر علیه السلام خپله طریقه دا ده، کور ته راځي، څومره د دنیا د مختلفو ملکونو خلک او مختلف بادشاهان راځي او د پیغمبر علیه السلام دعوت قبلی، د پیغمبر علیه السلام په لاس باندې بیعت کوي. الله داسې جانثاران ورکړي دي، داسې صحابه ورکړي دي چې د پیغمبر علیه السلام په یوه اشاره باندې خپل سر د تن نه جدا کوي. د دې باوجود چې داسې ملګري او خادمان دي، خو چې کور ته راشي، چې کله خپل ذاتي یو کار کوي، په خپلو لاسو مبارک وي.
ولی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام کې عاجزی ده او دا د عاجزی صفت او وصف دا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بیا منتقل کو خپل اصحاب کرام ته هغه نه منتقل شو زمون اکابرین ته علماء کرام ته دغه سیده سلسله را روانه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه چې په هغه وخت کې د 13 लाख مربع میل حکمران دي غیر چاپیره 13 लाख میله پوری چې کم نه دی حاکم دی چې کله دا خلیفہ شو د انصارو یو ماشومه ده هغه وی حضرت ابوبکر سیب خو خلیفہ شو اوس به زمونږ دا چیلې سوک را لوشي هغه ماشومان دي په کور کې څوک سړی نشته دی چې چیلې ولرول وشي د خلافت نه مخکې سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په خدمت کې به پیش وي اے د الله د محبوب دوستا اے د الله د محبوب خلیلا دا زمون چیلې دي دا راولوشه حضرت ابوبکر صاحب په خپل لاسو باندې هغه چیلې راولوشلې خو چې کله خلافت ورته ملاو شو نو هغه د انصارو ماشومان وي چې اوس به زمون د چیلې څوک راولوشي حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه چې کله دا واوریدل وای ما چې کله د خلافت نه مخکې د الله د پاره کم نیک کار کړي د خلافت نه پس به زه هغه کار نه پرېږدم هغه کې به زیاتوالی راولم مخکې به هم ستاسو چیلې ابوبکر لوشلي اوس به هم ستاسو چیلې ابوبکر لوشي نو د هغه په زړه کې دا خبره نه راځي چې زه خو حاکم وقت یم زه خو امیر المؤمنین یم زه خو سلطان یم زه خو خلیفة الرسول یم نه بلکې زړه کې عاجزي ده د عاجزۍ هغه صفت حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه 22 लाख مربع میل حکمران دی غیر چاپیرا 22 लाख مربع میل پوری د حکومت چلیږي او د حکم خلق اطاعت کوي او د پلاس باندې بیعت کوي او عاجزی څومره ده یو ورځ مسجد نبوي ته راځي د جمعې په ورځ باندې د مسجد نبوي په لار باندې د حضرت عباس رضی الله تعالی عنه کور دی او دا غي په دې سر باندې او پرناله لګیدلې ده چرته باران شوی دی او د هغه پرنالې نه اوبر اساسي بره به چرته چا چرګه حلاله کړې ده د هغې وینه هم پکې را اوسسېدله حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه کپړې ناپاکې شوې هغې کپړې بدلې کړې رالو حکم یو کو خپل خادم ته دا پرناله روغورځوه دا بې ځایه لګېدلې لارې ته د دې اوبه راغورځېږي خلکو ته تکلیف ورکوي جمعې منځ شو جمعې مون نه پس حضرت عباس رضی الله تعالی عنه کم چې د خوږ محبوب صلی الله علیه وسلم تره دی دا ودرېږي عمر ښه کار دی اونکو ولی یا حضرت وی تا هغه پرناله را وغورځوله کومه پرناله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپلو لاسو مبارکو باندې لګولې وه حضرت عمر صاحب چې دا واورېدل ډېر زیات پریشانه شو عباس صاحب زه به دا پرناله دوباره لګومه حضرت عباس صاحب وی چې سید یو خادم ته حکم ولکه هغه به ولګوي نه نه دا نشي کېدی دا پرناله رسول الله صلی الله علیه وسلم لګولې ده زه به ټیټېږم ته به راځې زما په اوږو باندې سور شو دا پرناله په خپلو لاسو ولګوه هغه وخت کې د زړه ته دا خبره نه راځي چې زه خو په 22 लाख مربع میل باندې حاکم یم او خلیفه وقت حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه یو ځلې په جمعات کې دی یو کس رالی حضرت عثمان صاحب ته وی اے عثمانه توبه وباسه نن خو د څوک یو جرأت وکړي یو ملا ته د څوک ووایي چې توبه وباسه حضرت عثمان صاحب خلیفه وقت دی او عمره ټیم کې قبلې ته مخکې یا الله ما نه چې څومره ګناهونه شوي دي زه ستا مخې ته توبه وباسم توبهګار یم دې ته نه ګوري چې زما مقام څومره دی دې ته نه ګوري چې دا کس نه زه تپوس وکړم چې ته په ما توبه ولې وباسې یو ښه خبرې ورته وکړله فورا قبله روشو یا الله زه توبه غواړم تا نه د ګناهونو معافي غواړم ما ته توبه وکړې زما ګناهونه معاف دغه رنګ حضرت علی المرتضی رضی الله تعالی عنه په خپل وخت کې چې کله خلیفه دی د یو علاقې گورنر ته حکم وکړو چې راشي د هغه علاقې احوال ته نه معلوموي د ډوډۍ ټیم شو دسترخوان ولګېدو یو کټوري کې اوبه راوړلې او د چمړې یوه تیله ده هغه د اوبو سره خوا کې کېښودلی شو گورنر ته وایي راځه روټۍ وخوره خپله هم په دسترخوان باندې کېناستو هغه تیلې چې کله خولې راوسپړله په تیله کې اوچه ډوډۍ پرته ده هغه ډوډۍ رخلي او دغه کټوري ته ور اچوي اوبو ته په هغې کې خوشتکې او مقه روټۍ خوري گورنر ورته وایي امیر المؤمنین بل څه نشته د خوراک
زما خدا خوراک نه تیریږي. حضرت علی مرتضی رضی الله تعالی عنه ورته فرمای چې حاکم وقت خو دغه خوراک دی، د حکمران خوراک خو هم دغه دی. زما دا خبره ډیره خوښه ده چې زه د الله مخې ته عاجزۍ اظهار وکړم او د سادګۍ ژوند اپناو کړم. نو ولې دوی د شان او شوکت مظاهره نشو کوله، دوی د روب او دبدبې مظاهره نشو کوله، حالانکه د کفارو په خلاف چې کله میدان ته وځي د دې نه قوي سړی بل نشته، د دې نه بهادر او شجاع بل نشته. چې کله خپلو مسلمانانو په منځ کې دی نو دا دومره حالت یې په ځان باندې تاری کړی، خدا نه خطب دې نه کمزوری بل شته نه. اشداء علی الکفار، په کفارو باندې سخترین، رحماء بینهم، په خپل منځ کې ډېر زیات رحم کوونکي. نو باوجود د دې نه چې دې سره د کبر کولو موقع هم وه، د کبر کولو اختیار هم و، د کبر کولو وسایل هم دي، د دې هر څه باوجود دا د کبر ژوند نه خپلی، دا د عاجزۍ ژوند خپلی. ولې چې دې ته پته ده د الله فرمان دی چې الکبر ردائي، کبر زما صادر دی. کم سړی چې ما نه زما صادر راکاږي هغه به زه پړ مخ جهنم ته ورګزار. او یو زمونږ د نن دنیا عہدیدار دي، د دنیا منصبونو والا دي، د دنیا دولتمند دي. نن که چا سره لږ مال او دولت راشي هغه سره څوک په اسانه میلاویدی نشي، هغه له څوک خواله ورتلی نشي، د هغه سورلی پسې څوک سورلی نشي لګولی، د هغه په مجلس کې څوک نشي کېناستی. څه وایي زه مالدار یم، زما خپل یو سټیټس دی، فلانی سړی غریب دی، هغه زما د سټیټس او د حیثیت نه کم دی، دا به ما څه په واده کې نه کینی په ټیبل باندې، دا به ما څه ډوډۍ نه خوري په دسترخوان باندې. دا خو د الله رب العزت په دې ټولو بندگانو باندې رحم دی چې جماعت ته راشي، جماعت کې همغه مالداره مدریږي، همغه صدر به مدریږي، وزیر اعظم به مدریږي، گورنر به مدریږي، او د خدای تعالی یو غریب فقیر او مسکین سړی به مدریږي. او زما عزتمندو ګورئ د دې مال او دولت هیڅ حیثیت نشته. که یو سړی ووایي چې دا مال او دولت مال الله را کړی، زه الله ته محبوب یم، دا غلطه خبره ده. الله رب العزت فرمایي که زما په نیز باندې د دې مال او دولت او حیثیت د مچ د پر برابر هم وی، ما به چېرته کافر ته یو ګوټ اوبه نه وی ورکړ. دا بې وقعته دي، د دې حیثیت نشته. ولې زه بیا دې پسې روان یم خپل ژوند تباه کومه؟ الله رب العزت فرمایي ان اکرمکم عند الله اتقاکم، په تاسو کې الله ته ډېر زیات محبوب، په تاسو کې الله ته نږدې سړی هغه دی چې کوم ډېر متقي دی، چا چې تقوا اختیار کړې ده. دا د دنیا چې څومره ټایټلې تا ته لګېدلي دي، دا د دنیا چې څومره نومونه او خطابونه تا ته میلاو دي، دا چې څنګه ستا روح قبض شو دا به ختم شي. بیا به څوک دا نه وایي چې وزیر اعظم صاحب مړ دی، بیا به څوک دا نه وایي چې نواب صاحب مړ دی، بیا به څوک دا نه وایي چې نواب صاحب او ارباب صاحب او حاجي صاحب او ملک صاحب روچت کوي. څه وایي؟ وایي مړی روچته کوي، جنازه روچته کوي. دا ستا د دنیا خطابونه دې روحه پورې تړلي دي چې څنګه درنه دا روح قبض شوه بیا به ستا نوم مړی وي، بیا به ستا نوم لاش وي، میت به وي، جنازه به وي. نو ولې زه د ظاهري شوشا دپاره، د ظاهري روب داب دپاره، ظاهري شان او شوکت دپاره خپل هغه ژوند تباه او برباد کړم کوم چې ابدالآباد دپاره دی، کوم چې همیش همیش دپاره دی، په کوم کې به چې زه نه ختمېدونکې مودې دپاره هلته روان یم او د هغه ځي مسافر یم. الله رب العزت دې څه مو ویل څه مو واورېدل، په دې باندې مال او تاسو ټول د عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.